علیه وسلم حدیث شریفه میں چې کوم لوست و چې د رمضان د میاشتې رسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې د شوال د میاشتې څخه فرمایلي دي. پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې د رمضان روزي ونیسي او ورپسې په دې میاشت کې شپږ روزې ورپسې نور ونیسي بطور شکریا. دا دې کې حکمت دا دی چې یا الله دا 10 روزې دا په تا ویلي وو ستا پیغمبر ویلو چې دا به خامخا وکړي نو 10 خو مې ونیسلې او دا شپږ ورپسې بطور شکریا دي. دا پکې ورځي دا شپږ روزې دا د دې رمضان پسې بطور شکریا ګزاري سره نو د دې ثواب څومره دی؟ پیغمبر علیه السلام وایي کان کصیام الدهر کله. د دې ثواب دومره شو چې ګویا دغه نیونکي دغه کس ټول عمر روژه ده، ټول عمر روژه ده. د یو نفلي روژې ثواب دومره دی چې الله تعالی دې د جهنم نه دومره لرې کړي لکه ځمکه او اسمان. یو کس نفلي روژه ونیسله د دې ثواب دومره دی چې الله تعالی د ځمکې او د اسمان دومره فاصله کې دی د جهنم نه لرې. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم کس د شوال د میاشتې دا د اولو اختر میاشتې ته ده په دې کې شپږ روژې ونیسلې خپل ترتیب ته خوښه ده که یو نیسي که ټولې په شریکه نیسي او په دې میاشت کې دا نفلي روژې دي او پیغمبر علیه السلام د دې ډېر فضیلت بیان کړی دي. نو یو خو دې کې معلومات د دې نه چې باندې دا شپږ روژې دا د دې دپاره دي چې موږ او تاسو په دې 13 روژو باندې خوشحاله وو. دا 13 روژې خو د الله ستا حکم و دا شپږ ورپسې موږ به ټول شکریا دي. یا الله موږ په دې خوشحاله یو د ستا په در کې شکر وباسو. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې ثواب دومره دی چې ګویا د دې سړي د دې زنانه او د دې نارینه ټول عمر روژې. او بیا یو شان واقع درته بیانومه د سفیان ثوري رحمه الله دا د احادیثو استاد دی، دا د امام بخاري د امام ترمذي دا غي په استادانو کې راځي. او شیخ الحدیث غټ شیخ الحدیث کې ویلي بادشاہ نو دې یو واقع بیانوي او یو واقع بیانوي په مکه مکرمه کې یو مسافر ما سره ملګری شو یو ځای به طواف کو او یو ځای به چې دنو ډوډۍ مو خوړله یو ځای به مونځ کو وایي هغه ماته یو وصیت وکړو وایي ما ته ویې چې مولانا صاحب شیخ صاحب زما یو وصیت دا دی چې زما باندې څوک شته ده ما هېڅ څوک هم نشته زه مسافر یم او یو سفر داسې دی چې دا ګورئ هر چا ته پروت دی سفر هر چا ته پروت دی نو زه وصیت تاسو دا کومه چې یو خو که زه وفات شومه په خپل لاس به راله غسل راکړي قبر ته مې په خپله کوزئ جنازه به راله په خپله کړي. او دی وایي همدغه شانتې ما وکړل کله دغه مسافر وفات شو نو ما په خپل لاس غسل ورکړل. په دې کې بیا علما لیکي غسل خو هغه ځکه ورکړه چې څوک یې ونه ښه خبره داره کومې خبره داره چې کوم کس وفات شي نو د هغه نږدې اقربا چې کوم دي پلار وفات شو د هغه زامن دي د هغه وروڼه دي د هغه پلار دي هر څوک چې دي هغوی ته دا حق حاصل دی چې دی د خپل مړي نه په خپله غسل ورکړي. اکثر موږ وایو دا سواده خو نه وي چې یو کس له غسل ورکولی شي اول د پلانکي ته اواز کړه پلانکي ته اواز کړه لوی لښکر دې جوړ وي نه په غسل کې سنت طریقه دا ده او ښه خبره دا ده چې ډېر کسان دې نه وي یو اوبو پورې وړلی وي یو چې کوم مړه لامبۍ لاس کې وي یو نو د هلمنو شي چې دی ورسره څه کوي اړه یې راوړي د دریو کسانو نه سوا ضرورت نشته چې هلته کې د غسل په ځای کې دې څه وي هلته دې ورشي ولې دا خو د مړي بدن خلکو ته هول دي نو نه دي پته. د سفیان ثوري رحم الله وایي خپله مې ورله غسل ورکړو او دغرانګې کفن مې ورله ورکړو مقبرې ته مې موړو او دې وایي چې ما سره وصیت یې کړو چې ما سره به لږ کینې وړئ ولې فرشتې به راځي زما نه به تپوس کوي نو چې ته ما سره هلته ناست یې نو زه به لږ ادب کړم. نو چې کله بیا وایي دا ما هر څه وکړل وایي خوب وینم وروستو بیا زما د ملګری یو ښکلي باغ کې ناست دی ما چې پلانکیه چېرته یو څه حساب کتاب دی وایي ما ته وایي چې سفیان ثوري
مولانا ستا په ضرورت نشته و چې زه الله تعالی جنت ته بوتلم وایي ما وایي چې په کوم عمل باندې عمل دې څه و وایي ما ته یې ویل چې په ژوند کې راله دا شپږ روژې دا چېرته نه دي قضا شوي او چې د رمضان المبارک روژې به مې نیولې نو د شوال د میاشتې دا شپږ به مې ورپسې به ټول شکریان نیولي دوی په ژوند کې راله چېرته قضا شوي نه دي وی الله وایي چې دا عمل مې ستا ډېر خوښ الله به دې وبخلم نو الله به زما او ستا دپاره د بخښنې بهانې لټوي چې ما او تا اعمال برابر کړو د الله تعالی د رضا لپاره برابر کړو الله تعالی به موږ تاسو ته بخښنه کوي نو د شوال د میاشتې سنت عمل یو دا دی چې موږ تاسو په کې څه وکړو دا شپږ روژې که څوک یو ځای نیولی شي خپلې روژې دي او که څوک وایي نه یو ورځ روژې نیسي بله ورځ یې کوزده کوي خو په دې میاشت کې ښه خبره ده سنت عمل دی او د ثواب څیز دی چې زنانه ورته هم کور کې ووایو خپله هم چې څوک دا شپږ روژې خامخا ونیسي